نن به د حکمرانان لږ شانتې سوچ وکړي، لږ فکر به راشي. د دوی په دې غوږونو کې باتې دي، خو الله دې کړي چې نن کوم سیاسي پارټۍ د دغه تاجرانو په شا باندې ولاړ وي چېرته دوی یې خرڅ نه کړي. دلته کې په چا باندې به اعتبار نشي کولی، دلته کې په هر ځای کې میر جعفر او میر صادق دی. بیا د تاجرانو دا مشران خرڅ نشي، دوی هم همیشه خرڅ شوي دي. دوی چې کوم دي څه دلته کې د خپلو مفادو لپاره خلک روزي، د قام د مفادو لپاره خلک کلم نه روزي. ما ته ډېر خلک وایي موږ بېګا په رادیو باندې پروګرام کوو چې د احتجاجونو نه به څه شي. نه احتجاجونو نه خو ډېر څه نن په ټول ملک کې چې کم شټر ډاون دی، ملک ته ایربور په نقصان ورسېده. خو نن چې ته مذاکرات کې او نن ته تاجرانو سره کېنې، نن د دې سیاسي خلکو سره کېنې، نو دا خو د میاشت نه کمپین روان دی چې په 28 اګست باندې به شټر ډاوني. نو یا خدای تباه برباد کا. د دې مل نه مې وټۍ جوړه کړې ده، سټی پکې کوې، چېرته ویژن یې نشته، سوچ یې نشته چې داسې یو عملي شانتې کار وکړو چې د قوم ته پیدا شي. خو دلته کې سړک جوړېږي نو بلې سیاسي پارټۍ د هغې ټیکهدار ته پکې مخه ورکوي چې 15 کاله پس هغه دوباره خراب شوي جوړ شي. اسپتال چې کوم دی هغې کې دوایانې، هغې کې به MS چې کوم دی په کلونو په میاشتو به دي حکمرانانو د پیسو دپاره چې کوم دی نو خالي ساتلي چې څوک پیسې ورکړي هغه به ورکړي. دلته کې د IPPS خبره وه، هغه IPPS چې کوم دی دا کومه غونډه ګردي ده په دې ملک کې. موږ هغوی له چې کوم دی ګوره دلته کې زه سبزي کرمه، روړمه بازار کې خرڅومه، او دغه حکمرانان دغه د کوم بې غیرته بې حسه خلک چې ناست دي هغوی له ځو، هغوی په دې ګرمۍ کې چې کوم دی کوټونه، ګلیبند، بوټان، جرابې دا اچولي وي. دلته کې خو موږ ګنۍ خرڅوو، خو باغ وي. دا زمینداران د ځانه چې خوله وباسي پیدا چاته ده. واحد پاکستان دی چې دلته کې موږ ټیکسونه ورکوو، مزې په هغوی کوي، خو موږ ته په بدله کې نه صحت شته، نه تعلیم شته، نه روډ شته، نه څپه اوبه شته، بنیادي هېڅ قسمه سهولیات نشته دي. خو دلته کې حکمران هم غل دی، دلته کې دغه ادارې هم غلي دي، دلته کې قام هم چې کوم دی نو دین هم بېحسي وتلې ده. ګوره پخوا به چې کوم قام و که نه، وګوره د مشران دلته کې ولل هغوی مثال به د سرو مچو چې سرې مچۍ به وچیچه نو هغه به چې کوم دی نه وپړسېده. اوس قام نه څه جوړ شوي دي، مچۍ یې وچیچي ځان وګوره هېڅ هم نشته. زموږ نه ماکوان جوړ شوي دي. ماکوان نه چا جوړ کړه؟ دې حکمرانانو را جوړ کړه. زه دې قام ته وایم چې د هغه لیډر ښه دی، د ده لیډر ښه دی، د هغه لیډر ښه دی. ټوله ورځ موږ په دې باندې سوچونه کوو. موږ له هغه لیډر ښه دی چې موږ له ترقي راکوي، موږ له هغه لیډر ښه دی چې زموږ دې ذلې ته توجه ورکوي. پاکستان خو وایه کاله شور یو راځي او تیندک پې خورو او دا تقریرونه راته کوي. د دغه حکمرانانو تقریرونه زه دې قام ته وایم چې په موږ هېڅ اثر نه کوي. دا عمل د دوی لپاره یو غنیمت دی چې څونه کې چړیا ده. دوی ته صرف کوي د دې خپلې ذلې سوچ وکړې چې په دې ذله کې 9 کیلومتر سړک په 12 کاله کې نه جوړېږي. په دې کې دلته سکولونه ګورې که نه، په دې باندې بره ولې بلډنګ نه جوړېږي؟ وي دې کې د MPA کمیشن نشته، د هغه پکې ګټه نشته. څومره سکولونه چې وګورې په دې به بره بلډنګ نه جوړېږي، ولې چې دوی پکې پیدا نشته. د قام د پیدې سوچ نشته. نو زه نن دا وایم چې نن شټر ډاون دا یو تاریخي احتجاج دی، خو دا مشران خو خرڅ نه شو او دوی ان ختل انشاءالله رنګ به وروړي او خو خرڅ شو د خپلو مفادو لپاره. نو بیا نن هم دا قام چې کوم دی ټول 50 کسه روتي. دا بازار د عمرزو دا غټ بازار دی، دلته ډېر غټ کاروباري دغه نن هغه دوکانداران تماشه کوي. ولې چې د هغې د څوک د کمې پارټۍ دي نو زما لیډر به خفه شي. خدای دې دا لیډر روچوه، خدای دې هغه تباه برباد کړي. ته راشې دا بوجاړي ولې ده په سترګو کې اوښکې دي، ده په دیوال یې میټر لګولی دی او د ستنې ورپسې 1000 روپۍ راځي. دا کومې ستنې چې لګېدلې دي که نه، د دې زموږ نه ټیکس اخلي. په دې کې چې به میټر لګې خو نه لګې ته به 1000 روپۍ ورکوې. نو مړه دا انصاف دی. په داسې ملک کې موږ ژوند کوو. داسې دا پاکستان دی، پاکستان زنده باد. او پاکستان کې چې کوم دی نو دا دي پاکستان بالکل زنده باد. خو دغه خلک مرداباد چې دا کوم په موږ باندې مشرۍ کوي. نن ورشه کوم ادارې دي هغوی ته چې کوم ارزاني ده، نن ورشه په دغه پارلیمنټ کې چې ناست دي د هغوی ورځ تر ورځه تنخواګانې زیاتېږي. چاړهګان موږ ولیږو خبرې نه شي کولی. نو هغې به څه جوړېږي؟ ډېر بد حال روان دی. الله پاک زموږ په حال رحم وکړي. خو د قام نه ماکوان جوړ شوي دي، دا چې تر کومې سرې مچې شوي ني نو دا حالات نه ټیټ. ډېره مهرباني، ډېره مننه چې